نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لار باندې تیریدو، یو بوډۍ د ور په مخه کې ناست ده، غټ فیټه ورسره پروت دی، غټ فیټه ورسره پروت دی. نبی علیہ السلام چې تیریږي دا بوډۍ ورته آواز کوي، ای ورارو راشه دا پیټه زما د اوږې ته راوخیجوه، زما په دې اوږه باندې کېږدوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل ښه مورې در اوچتوم. چې کله نبی علیہ السلام فیټې اوچت کو که نه، اوس پیټې ته ګوري د هغې وزن زیات دی، بوډۍ ته ګوري کمزورې ده چې دا به دا پیټې وړي څنګه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغې بوډۍ ته وایي مورې کو دې خوښه یې زه د یو ځای پورې ځم نو چې دا پیټه در سره د هغې ځای پورې اوسم نو ښه به نه وي. بوډۍ ورته وایي دې نه نوره بهتره خبره کومه کیدی شي، کو دا دې را سره ووړو خو په ما به غټ احسان وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه پیټې روچت کو، په خپله اوږه باندې کېښود او د بوډۍ نه مخکې روان دی، بوډۍ پسې وروسته روانه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په لاره تپوس کوي مورې چېرته ځې او چېرته روانه یې؟ دا دومره غټ پیټې دې ځان سره اخیستی چېرته دې مخه کړې ده؟ بوډۍ ورته وایي ورارو ما د خپل پلار نیکه د دین سره ډېره زیاته وفا کړې ده، ما د خپل پلار نیکه دین سره ډېره زیاته وفا کړې ده، خو خبر شویم چې په مکه کې یو جادوګر راوتی دی، په خلکو باندې جادو کوي او د خلکو نه د هغې دین اخلي، د هغې مذهب ورله بدلوي. ما د پلار نیکه د دین سره ډېره مینه کړې ده، هسې نه چې په دې اخري عمر کې د هغه جادو په ما باندې وچلېږي او زما نه زما دین واخلي چېرته. نو ما سوچ وکړو چې ښه خبره دا ده چې دا مکه ورته پرېږدم نو بهتر به وي، هسې نه چې زما دین زما نه والي چېرته، دا مکه ورته پرېږدم. نبی علیہ السلام ورته فرمایي ښه روان دی. نبی علیہ السلام چې کوم ځای پورې تو هلته یې پیټه یې کېښودو، وي مورې وشو اوس تر نظر رخصت شمه. بوډۍ ورته وي او وراره ته اوس ځه دا دې غټ کار وکړه چې ما سره دې پیټه یې دلته راورسو. خو چې کله نبی علیہ السلام ته رخصتي کېږي که نه دا بوډۍ ورته شان اواز کوي ای ورارو لږ ودرېږه تا ته یو خبره کومه. نبی علیہ السلام ورته واپس شو، وی ها مورې وایه. وی بچیا چې زه لاړه شم بل ځای ته که نه نو خلک به رانه تپوس کوي چې مکه دې ولې پرېښې ده، ولې د مکې نه راغلي؟ نو زه به ورته وایم چې په مکه کې یو داسې سړی راوتی چې نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم، داسې جادوګر دی د خلکو نه د هغې دین اخلي، د هغه د وجې نه ما مکه پرېښې ده. نو خلک به مکې ته ډېر بدې ردې وایي، ډېر بدې ردې به وایي چېرې دا خو ډېر بد ځای دی، داسې ناکاره خلک دی چې خلک یې په هجرت مجبوره کړی دی، داسې ناکاره خلک دی چې خلک ترې نه کډه کوي، بوډۍ ته هم راوتي، دا خو ډېر ناکاره ځای دی. نو خلک به مکې ته بدې ردې وایي. بچیانو زه به ورته وایم چې مکې ته بدې ردې مه وایئ، کو ناکاره خلک پکې شته نو ښه خلک پکې هم شته چې ورته زه بیا ستا نوم اخلمه. ته راته خپل نوم ووایه چې زه ورته هم مکې خلک ټول بد نه دی، خیر دی کو یو ځوان پکې بد دی، داسې ښه نوجوانان ښه هلکان پکې هم شته، ته راته خپل نوم ووایه که نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکی شو، ویې خندل، وی مورې د کم محمد نه چې ته کډه کوې هغه ستا وړاندې ولاړ دی، د کم محمد نه چې ته روانه یې که نه هغه ستا وړاندې ولاړ دی، چا ته چې ته جادوګر وایې هغه ستا وړاندې ولاړ دی. بوډۍ ورته وایي ته محمد یې، هغه محمد نوم ستا دی یقیني؟ نبی علیہ السلام ورته وفرمایل او دکه نوم ما ته زما مور او پلار ایښی دی، هغه محمد زیمه د چا د وجې نه چې ته روانه یې. هغه بوډۍ ورته په ژړا شوه، وی یقینا ستا جادو په ما وچلېدو، ستا جادو په ما وچلېدو، زه چېرته د داسې سړي د وجې نه مکه نشم پرېښودی، راشه ماله دې لاس په لاس کې راکړه چې زه کلمه ووایم ستا. وروڼو مینه محبت